یو تفسیر دی، تفسیر دا هغې نوم دی تفسیر کشاف په نوم باندې. علامہ زیمخشری رحمت الله تعالی علیہ دا تفسیر لیکلی دی، تفسیر کشاف. او باغی کی ادا حدیث مبارک روایت کړی دی. او حدیث مبارک څنګه دی؟ حدیث مبارک دا سید روایت کړی دی علامہ زیمخشری رحمت الله تعالی علیہ په تفسیر کشاف کې چې کوم یو انسان د نصف شعبان په شپه باندې چې کومه د پیر شپه ده، نصف شعبان په شپه باندې، لیلت براءت په شپه باندې سل رکعاته نفل وکړه. بشک خبره ده انفرادی طور باندې زیات بهتر دي. بعض کسان یا جمع په صورت کې کوي او کسر توڑان دي شي. دا خبره مرته واضحه وما والله عالم چې دغه خلکو مطالعه نشته او دا د څه شي کې کتابونه څنګه دوی ګوري. دا یاد لره په جمع باندې نفل کړل او عادت ترې نه جوړول دا نه دي جایز چې عادت ترې نه ته جوړي. نور فقهاو لیکلي دي که نفل په جمع باندې په کال کې شرط یو ځل بغیر د التزام نه، بغیر د لازمولو نه شرط په کال کې یو ځل وشي نفل په جمع، هیڅ قباحت پکې نشته، هیڅ خبره پکې نشته. خو بیا هم در مختار او فتاوا لنګيري او دغه لیکلي چې بهتره خبره ده چې انسان نفل انفرادي طور باندې وکړه، ځان له وکړه. زه وایم چې الحمدلله دلته چې کوم دی مسجد کې کوم دین تاسو ته ښودلی کېږي جمعې په ورځ باندې، دا د ټولو نه اعتدال والا دین دی. دا یاد کړه دې کې څه ځانه نه خبره نشته چې وخت کې ورته ګوته کېږي او ماوې او بیګامه کتله او ګاډي کې روان وم او ما چې ګوندې او دا په دین کې راشه نشته. دا د مقررینو د ناطقانانو خبرې دي. زه ورته د علماو خبرې کوم چې کومې ټوس او مضبوط خبرې دي چې خلک هم په دې باندې تاسو غندنه کوي د خپل کار پکې چې چا په جمع باندې وکړي یو ظلم، هیڅ کراهت پکې نشته. خو انفرادي بهتر دي. سل رکعاته چا دا نفل وکړه او څوک پکې چا پکې کول هو یو ځل وویلا، چا پکې بعض خلک پکې زر کرته کول هم برابرې، بهتره خبره ده. سورۃ اخلاص ته هغه متعلق خو حدیث ته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم از کم 200 کرته روزانه سورۃ اخلاص وی 500 کالو ګناونه معاف کوي. او ترمذی حدیث دی. نو پرې دا عوام الناس چې دا عبادت وکړه، پرې دا خلک چې خدای پاک جل جلاله ته سر به سجود شي، پرې چې خدای پاک سره قربت پیدا شي، خدای پاک ته مصلی وشي. اسیم غریبانان غلوغو مونږ استاد غوندې په دنیا کې غرق یو چې دا بعض شپو باندې انسان لږ عبادت وکړه کنه، خدای پاک جل جلاله تعالی رجوع به مونږ وکړو. سل رکعاته نفل چا وکړه په دې شپه، الله د رضا لپاره د عبادت خدا لازم نه دی کچاونه خو کچا وک سل فرشته خدای پاک جل جلاله طرف نه په دغه انسان باندې نازلې. سل فرشته خدای پاک ورته څنګه ورته نازلې کا دیش فرشته ډیوټي داولږي الله تعالی چې دغه انسان له په جنت باندې زیاره ورکړي. دیش فرشتو ډیوټي دای رب لا یزال نه طرفنا چې دغه انسان لا د جهنم نه په حفاظت باندې زیاره ورکړه. او دیش فرشتو ډیوټي دای چې دغه انسان په دنیا کې د مصائب نه او تکلیفونو نه او مصیبتونو نه د الله په اذن باندې تاسو حفاظت کړئ. او لس فرشتو ډیوټي خدای پاک کو لګي دغه انسان د لپاره په دې عمل باندې چې دغه انسان تاسو د شیطان د مکر د فریب د وسوسو نه په خپل حفاظت کې وساتئ. سل فرشت مونږ لپاره د رب لا یزال یو فرشتم کافی ده، زما استاد لپاره کافی ده. سل فرشته د ستا په پروتوکول کې په سل رکعات او نفل باندې چې رب ته په هغه کې ته سجدې ولګي، په هر رکعت کې 2 سجدې دا 200 شوي
او بیا په هر 2 رکعاتو کې څلور دا څلور سوه سجدې شوې. څلور سوه سجدې دا ډېره لویه خبره ده چې په اخلاص باندې رب ته ولګي. سل فرشتې په پروتوکول کې رب لا یزال د طرف نه ستا لپاره په ځمکه نازلوي او دا دې شمار ته یي چې جنت ته مبارک شه، دا دې شمار ته یي چې جهنم نه ده خلاصای مبارک شه، دا دې شمار ستا د بلیاتو د مصائب حفاظت کا، د غلط بستا د شر د شیطان نه حفاظت کا. بشک خبره ده چې په دغه عمل باندې په زما او ستا یو ګنټه ولګي یا 100 ګنټه به ولګي، خو چې کوم اجر او ثواب یې دی دا یاد لره که په دغه شپه باندې ما او تا دا نوافل او نکړه کنه او بیا موږ په ټول عمر باندې عبادت کړو ثواب به راته ملاوي، خو دغه پروتوکول الله د طرف نه تا ته بیا نه ملاوي. بیا به د بلې شپې انتظار کړی، بیا به د بلې شپې انتظار کړی او خدای پاک ته د شپې په وخت کې ځان لا په خشوع خضوع باندې عبادت کړل د دې ډېر لذت دی، د دې ډېر خوند دی، ډېره مزه یې ده. خدای پاک جل جلاله د دغه خوند زما او په تا کې پیدا کړ. موږ خو نه یې لیدلی او کتابونو کې داسې راځي چې ډېر خوند یې دی، ډېر لذت یې دی. خدای پاک جل جلاله دې موږ او تاسو کې پیدا کړ. دا حدیث علامه زمخشري په تفسیر کشاف کې اوس دلته خلک راوچت شي او د دې دا راته بیان کو د دې راته بیان کا. بس دغه مفسرین چې کوم دي د زموږ استادو محدثین دي چې داسې څه خبرې نه کړي چې په هغې باندې دین ورانګي، په هغې باندې دین ورانګي یا د صریح د حدیث یا د قرآن په خلاف څه خبرې نه کړي، موږ په هغوی باندې اعتماد دی. دا زموږ مشران دي چې یو خبرې کړې ده دا یې حق خبره کړې ده، لہذا دا چې کوم لیلة البراءت دی په دې شپه باندې خامخا اهتمام کړی او دام بیا خیر دی چا به 10 رکعاته وي او چا به 6 رکعاته وسي او چا به 100 رکعاته. خدای دا که چې یو انسان 200 رکعاته وکړه او د 100 رکعاتو متعلق دا خبره په تفسیر کشاف کې ذکر ده. خدای پاک د موږ له توفیق راکړي.